بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف مکیہ دا سورۃ چې د سورۃ الاعراف ته وجه دا چې په دې سورۃ کې الاعراف وعلى الاعراف رجال ذکر دي او دوی د قاموس ذکر کوي چې اعراف دا دیوال نوم دی چې د جنت او د جهنم په منځ کې دی وعلى الاعراف رجال نو اول مفردات ذکر کوي امام بخاری صاحب او ذکر کوي چې قال ابن عباس ورياشن المال دا روایت چې کوم دی غیر مشهوره ده ځکه چې سورۃ اعراف کی روایت حفص مشهوره وریشن ده قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن التریش ده او ریش په معنا د بڼی سر راضی او مقصد زینت ده نو دا لباس تاسو زینت ته لکه وزری د پرندی زینت ته ٹھیک شو او التکریش د لباس صفت ته او دې کې د آخرت ریاشن ده نو ریاش په معنی د المال او دولت ته او د آخرت شازه ده ښا دیم انه لا يحب المعتدين الله نخوخی اغسو چې د حد نه تجاوز کوون کی دي اوس دا اعتداء پس کې دا نو دې لیکي بخاری شریف په دعای په دعا کې دا په دعا کې اعتداء څنګه دا یو خو حقیقتا دا لکه یو سره په دعا کې منازل انبیا غواړي یا په دعا کې د پردې حق غواړي دیو سړی وعده کړی دی او دای خزه د خمزدار خستا ا دې خدای پاک دا خزه خو مال راکې نو خو د بل دکنه خدای بندګي په نکاح تړلې دی د خدای په دې کارخانه کې سولېږي دي نو تاسو سہالال او نزان له غواړه کنه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی او سړی ناسو دعای غوښتوي اللهم آتنی القصر الابيض عن يمين الجنه خدای پاک دې جنت کی طرف ته چغسپینه مانې دغه مال راکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا سمویا والله مني اسالک الجنه کې دې شا قصر ابيض زبر چای نو پر دې حق واړي یا اعتداء ماندا چې چھوٹا منہ بڑی باتیں کار دې لیکړي او غواړي چې کوم دې کنه درجات عالیه د مقربین منزل غواړي نو دا اعتداء ده کنه چې کار لیکي او تا خیال نه ورته یو مدرس نای کافیه او شافیه تاسو نو ګران کتابونه لولو دغه تنخواه لغونه 120 روپیا وا ایو وخت 120 ډیر شو ما په خپل په 75 روپیا باندې مدرسي کړی دا اوس په 75 روپیا باندې چې کوم ده کنه سو خبرم نه کوي ان بل مدرس شاغي راويست حضور مدرس چې کوم دغه 80 کې 90 روپیا وي ناغي درخواست ورکړه مدرسي پرېګه دا زه د دمر کلون نه دلته مدرس مال 90 دي کې سودي او دې نن اوسراغه دل 120 روپے دي امو تین سے ډیرو خیاو هغه ستا 130 خدای کتابونه توای چکه کتابونه لمون ډیر اوسته دي او دې لولې نو دغه تل ولوان او تعالی 130 درکو ته زما دشمن نه ته زما زوړ مرګري چې تا ته د مانه خیر اوسې خو ډېر خوش ویننه زه خدا کتابونه نه یم چې نه وینم بیا بیغه مکینه دغه ته داخل دی ورته انا معنی دا شواتی اقتدا خنه دا خوش کنه هغه شرط نفس الله کی رہے جھوپڑوں میں او خواب دیکھے محلوں کے
انفن فی الماء دا څنګه ټکی یاد تاسو مبارک ټکی وګڼه دا خیال ورته کنه انو معنا الته نفس الابوا لیکل دي وای پاتې کیږي په جوپړو کې او خوبونه ګوري د محلاتو لا معتدین دا معنا شو یا معتدین معنا بر د حاشی لیکل دا د قسطلانی دا او ته ټول تفاسیر چې ابتدا وی رفع صوت فی الدعاء چې په دعا کې आवाजونه اوچت کې کله چې د تعلیم مقصد نشتا یا اخبار مقصد نه وفي غیره او دارنګ اعتداد چې څنګه په دعا کې منع ده او غیر دعا کې منع ده حتا عفو بہن میں نمبر آیت ده حتا عفو وکسرو نو عفو کسرو چې ډیر شو لکه او فلحا وختو زیاتول تم عفوی ٹھیک شو کنه عفو معنی ده کسرو سره شو وکسرت افوالهم نو معنی کثرت انفرادی او کثرت مالی ته اشاره شو چې مالم زیات اور افراد زیات الفتاح القاضی اوس فتاح په معنی د قاضی سره ده او دا دلته کې سورۃ اعراف کې الفتاح نشته ده دا د سورۃ سبا آیت نمبر 26 کې راځي والفتاح العلیم هغه په 26 سورۃ سبا کې راځي سورۃ اعراف کې فتاح نشته محدثین فرمایي چې دا الفتاح د سورۃ سبا آیت دې کې ذکر کړ دي لوی د مناسبت ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دای مناسبت سره ده الفتاح والقاضی افتح بیننا بنا فیصل اقضی بیننا فیصلو کپ من زمنګ وایز نتقنا الجبل ارفعنا امام بخاری مو چې دا نطق چره دا په معنا درف سره ده خلاف لمن قال وماتا تخیل ورته کنا ورغیبوی چې نطق چره په معنا دا اوچاتول نه دي اسف فرضی صورت جوړ کړی شو یا راولو دی پارا غر اوچت کړی شوی نو تخیل ورته آیو وی بقول د شیخ القرآن رحم الله ماستر سے طالب اور طالب نے ماستر سے دا پیړای کې او درس کا او شیخ د پنځپیر زوم د ماستر سے باندې چې رد وکړي یو ماستر سے خلک وړي دي او ناری و شیخ باندې اعتراضات وکړه شیخ وی ته دغه تفسیر راوړه کتاب ته ما په یو صفحه کې 15 شپږ غلطیانو نه خودي بیا زما ګوتې کټ کړي تراوړل دی تفسیر او بیا مخکې ما خداوی او دا او دا او دا چې سوچ مار کړ کنه سړی په حق حیران شو تا خیال ورته ماستر سے زمانہ هو 13 شو استاد ها رفانا باندې پوښوي ام بجست انفجرت سمانه شو انفجرت یعنی روان شوي متبرن ان هؤلاء متبرن متبر معنی تباکیدون کی خسرانن په معنی سره تاوان آسا فکیف آسالا قوم کافرین احزنو څنګه پیغام وکما تأسا تحزنو دا سورۃ مائده آیت دا تأسا او دې ذکر کړل آیت نمبر 26 ته تو تأسا آیت نمبر 26 ته کوم ځای د مائده او ځکه د دې فکیف آسا او د تأسا ماده یو وا دای مناسبت سره ذکر کا وقال غیر ابن عباس ابن وی الله تسجد انت تسجد لام زائد دے تیشو کنا سورۃ اعراف کې یخسفان سمانه فتوافقا شروع شو دا خزه خاون یخسفانی چې تپلی دا پانی پخپلو ابدان مستور او باندې دا ادب ترجمه مې وکړه شرمګاونه ابدان مستور او باندې یعنی چې هغه ابدان چې قابل د ستر دي تیجو کنا اخذ الخصافه من یاد شو
اخذ الخصافه آدم و حوا شروع کو عمل د تپلو اخذ الخصاف شروع کو عمل د تپلو من ورق الجنه پانو د جنتنا یؤلفان الورقه سمانا ځان سره تاولی ځان سره جختولی پانی لکه جامه چې جختیږي یؤلفان ها تالیف نه ويخصفان الورقه بعض الى بعض او جختولی به پانی بعضی پانی بعضو سره یو پانی بواسا بل سره جخت کړه بیا ولا سره لګ سوآتهما بدنونه د دوی دواړو کنایتون عن فرجهما دا کنا د فرجه نشوا یعنی اعضاء مستوره او ځکه چې هغه زویونه خود لیدو نه دي کنه پوښو کنه ضرورت شته ضرورت پورا کانور تماشه مکا ومتاون الہین او نفاتر یا وقت پوری یعنی هاونا الہ یوم القیامہ متاع الہین مراد دی جنوار لتر قیامت پوری هاونا کی اشارہ شو دنیا تا او قیامت والحین عند العرب من ساعت الى ما لا يصاد دوها او حین په اصطلاح د عربو کې من ساعت د یو سکند نو لکېږي الا ما لا يصاددها تر هغه ایام او شهور او سنون تا چې دغه شمار نشي کېده نو مان کلونا لس کالا شل کالا زر کالا ورپسې دغه سیدا الرياش والريش واحد ٹھیک شو ریاش او ریش معنی یو ده یو معنی شوخه ریاش او ریش ریاشم زینت توي او ریشم زینت توي یا الرياش وریش واحد معنا اریا جمع دا او وریش او ریش دے واحد دا مفرد د ریاش دے دوار ترجمه وکوي ها وهو ما ظاهر من اللباس او ریاست وی هغه ظاهر لباس لکه ستا کوټ شو مزدار قبیله جیله انه یراکم هو وقبیلو اجیلو او جیل په مان د قبیله سره دی الذي هو منهم اغا جیل چې دا شیطان دغینه دی حتا اذا تارکو اجتمع 38 نمبر آتے اذا تارکو فیها جميعا کلا چراغون شي په دې کې ټول ومشاق الانسان والدابه كلهم تسمى سموما واحدها سمون دا کم سے باس کی ولا يسن الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط نشتل دا مشرکین کفار جنت تا تردی چې داخل شي داوخه په سم دستنه کې اوس د سم معنی کې سم معنی کې ویا ومشاق الانسان هغه چاو دی په بدن د انسان کې دا مشاق د شق نه ده شق جدای ته وی چاو دی لکه سوري فارسوی چاو دی خوده کنا مشاق الانسان هغه چاو دی سوري په بدن د انسان کې ودابتی او دارنګي هغه چاو دی سوري په بدن د دابو کې كلهم تسمى سموما دې ټول ته سموم وای یعنی سړی په بدن کې سورو ته هم سموم وای ساوری په بدن کې سورو ته هم سموم وای او دارنګي چې کم دې دستنی په هغه سم تم سموم وای كلهم تسمى سموما واحدها سمنا چې د سموم واحد سره دي سم راځي فی سم الخياط اوس په خپل وی مشاق الانسان باس کی چلکه مشاق الانسان څه شری دی وی ویا عیناه چغه دوسترګه د انسان دی دا سوري دي کنه شاق دی کلاوی بندي و منخراه هغه دو سوري د پوز د انسان دا شاق دی وفمه خلد انسان ووزناه وغنى د انسان ودبره او دبر د انسان واحلیله او ګیډه ګوته د انسان اوس دې کې ټولو کې ځا سمشته
ٹھیک شو کنه شق دی غواشنا ومن فوقهم غواش برستن غواش ته وي ما غشوا به یا ما غشوا به هغه شی چې دوی په ځان پټي نشرن اے متفرقتن لیکن قرآن کې نشرن نه راځي دلته دا قرات شاذ دی څنګه راځي 55 نمبر آتے کنه یارم بشرم بین یده رحمتی مخی دا نشرن دیکھے نا دا شیطا بو گوره اشی کی نیستی چلتا نو بارحال دا نشرن دیکھا متفرقتن حتى اذا اقل صحابا ثقالا سقنا لبرد ميت والذي فتصير صحابا ان فتصير صحابا اي نشرا خجي نكيدا بكارا اي قليلا لغا یغنو کعلم یغنو فیها اے یعیشو غنینا بالمکان اذا اقمنا به یعیشو چلتا پاتی کی حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق حقیق پماند حق واجب سرا استرهبوهم ساحران چخپل پوری او ورزول نو خلق او یرول دا استرهبو من الرهبتی دا یرنه ده فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَافِكُونَ تَلْقَفُ اَتَلْقَمُ نوڑا اکڑا ام کڑا اوی خوڑل طائرهم احظهم برخد دوی از که مانا فال دوی فال برخ مانا شوا توفان فرسن علیم توفان فمانا من السیل سیلابی توفانونا ویقال للموت الكثير التوفان او مرض طاعون چې مرګو ورته وي ایتم سوی طوفان القملا سپگی وی الحمنان راتن سپگی دی تشبه صغار الحلمی چې دا مشابه دي هغه د نرو چنجو حلم چنجه وړي کې چنجه اسوک ورته وی چچړای پیژنې اپرته کې اوسوي معنا کنه د ساورو سره خدا خلق ورته کونی وی کنه نو غټ کونی ومي واړه کونی ومي دا بالکل وړي کې کونی وړي کې چچړای چې کله دا کونه پیدا کیږي نه او بالکل نری وي نو دا د سپګینوم نری وي ٹھیک شو او چې لغت ته ګوري نو دا مانوم کې دي شي الحمنانو سپګي تشبه صغار الحلم چې دا مشابه کیږي هغه د وړو سره یو سپګي کنه یو د سپګو بچی چې سپین په دې وختو کې دي ها ریچا او ریچی مرته دی ریچا بالکل ریچا از دا صغار الحلم وړي ریچی اوش جمع دا عریش سپرنا بنا پمانه سره ده سوقتا فلما سوقتا فی ایدیهم اے ارتاوی دل الله یو صاحب وی چې ز په لار تیر دم او دا درس کېده اره فلما سقط فی ایدیهم دا خلق پاسدل او د موسی علی السلام په لاسونو ورزیدل او دا وی کړکنی په سر کو نه پویږي او د لاس استاد لاس کول جایز نه دی او قران نه وی سقط فی ایدیهم ټول د موسی علی السلام په لاس ارتاو هغه لوی شخصیت وکړه اب بخاری دولولا
او صحیح بخاری کتاب بخاری ما څخه شته دغه شرحه د مشکا شرم را څخه شته او پکې ډیر خسته خسته سندري تا خیال ورته ته په پوښوي نو دل پر بخاری وای چې کل من ندما هر هغه څوک چې په خپل عمل پېخمان شي فقط سقط فی یده دې خپل لاس کې ارتا شو اے نذکور کې شخپل لاس تا دا چې بل په لاس لکه دیم لیکل دي تفاصیل لیکي لکه څنګه نه عزو نا سورۃ الفرقان زوی ما سانو څنګه سانه پسلاړي ويوم يعض الظالم على يديه نو چک کله داسي سر تک تکای کنه اجعل اسبات فمان دې سره دي قبائل بني اسرائيل دله يعدون تجاوز به اي يتعدون يجاوزون تجاوز کوله خا تعدو ہے تجاوزو سشي خپل حد نه تجاوز کول شرعن شوارع اخکارا لا شارع اخکارا شي بئیس بعذاب بئیس یعنی شدید اخلده وذكر ولكنه اخلد الى الارض بل عم من باول اخلده قعادا کینا سزمکتا وتقاعسا رستش تقاعسا قاعسا بمانے پیچھے ہٹنا نو تقاعسا پیچھے ہٹا نرستش د سند دیننا سنستدرجهم زرد نزدیکو منگ دوی لرا دم پا دم گرفتا بخاری زندہ آباد وَنَأْتِيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِ راتل کو منگ دویتا لطرف دا مأمن دی دینا یعنی دا شی ورکو چې دی پی خوشحالیگی مال سوا کو عمر والا سوا کو بیماری پی نراولو وغیرہ نو دی خوشحالی روانی پا برابانے کہ قولی تعالی فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا راغ دویتر اللہ عذاب دا سی حیثیتا چی دویتا پتا نوا من جنتن ما بصاحبكم من جنہ اے من جنون لیونتوب فمرت به سورة خلاص حت فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به فمرت استمر بها الحمل فمرت بمعنى شو تیری دل کی دا خذ پد حمل معنی او معنی بخاری کی استمر بها الحمل سمانا حملی مضبوط شو ہر کچ حملی مضبوط شی اے فاتمت ہو چی پورا کی بچے پورا شی ینزغنکا یستخفنکا التکی دا ینزغنکا فمانا دا نزغ وسوسو خیال دے خودلتا یستخفنکا لازم مانا کا سپک دینکی تعالی را طیفن دا یو قرات ته قران کې نه چې طیفن نشته قران کې سره طیفن دی کنه او دا طیف معنا طیفن معنا ملمن طیف معنا ملمن ملامت کون کې اوس معنا کوم طیفم ملمن چې موصوف صفت معنا شي معنا طیفم ملمن آغا زر کی ارتاویدن کے خیال بیہی لامامن دا ترجمه نه ده ګوره دا اخبار دی د حالت د هغه چانا چې هغه طیف ملمن وي چې چا باندې دیوانگی راشي خیال راشي خلق وته بیہی لامامن په دی باندې اثر د جنون دی نیم دیوانگی پیجنے نیم لیوان تو ویقال طائف وهو واحد طائف نطیف داغی مفرد شو یمدونهم راکی دوی لرا
یزینون وخیفة منا خوفا یرا وخفیة من الاخفاء درونا ٹھیک شو کنا خیفة او خفیة دوار معنی اکرے آغا یو ادورا بنتظرن و خفیة او چا آغا صورت آغا افلاسی کی نو سر دے خیفتنا من الاخفاء دا پٹولنا روکولنا والآصال ما خام واحد و اصیل واحد دا اصال اصیل دے او دا وقت ما بین العصر المغرب دے کہ قولی تعالی بکرتا و اصیلا چلو مخیدہ اللہ حرامی کر دی ہر قسم گناہوں کے اخکار دے کے پٹ دی تو دی محاشی مانا کی ما ظاہرہ لکد امور سر نکاح خور سر نکاح محرمات سر نکاح او ما بطن پٹ زناؤ نشو ما ظاہرہ اخکار بدکارے و ما بطن پٹی ٹھیک شوا اب حدیاشی و خبر لکل دا وی اخکار جرم بانے با خلق ایجوی کولا دا باطن جرم بانے بے نکولا امن سوچ قرآن لی نماز ظاہرہ میں شرک فعلی و شرک اعتقادی چل آسان دے قربان قال عمرو بن مروي قلت ما قبل شيخ ابي وائل توي انت سمعت هذا من عبد الله تادا حدیث اورید عبد الله بن مسعود سیمنا نو قال زما شیخ راتوي نام او ما اورید دې کنا ورفعه او دا حدیث عبد الله بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا رسول دې اوس قال لا احد اغیر من الله نشت یو فرد زیاد غیرت مند اللہ نا فلذالک لوجه دغی غیرت تباری تعالی حرم الفواحش اللہ حرام کردی بدکار ہے ما ظاہر منها وما بطن ولا احد نشت یو کس آپ بیلیه المدحا چه خوخوی اغیت تعریف دزان من اللہ اللہ نا یعنی اللہ تا خپل تعریف دیر خوخ دے فلذالک مدح نفسه دق وجدا چلا پاک مدح د خپل ځان کوي سمانه خوخی تعریف د خپل ځان لکه اوس یو سوی دی او دا پیر صاحب دی سار ګل او د روزي ساتي نفلی او د عبدالجلیل ډوړې خوري او هر نوړې سوی الحمدلله دل هغه سوام ملاوي چې کوم سار ګل ته د روزي ملاوي الله خوخی خپل مدح کنه جی باب دے پا بیان دا تفسیر دا دے قول دا باری تعالی ہر کچراغ موسیٰ علیہ السلام زنگ ملاقات تا او خبری ورسلو کری رب دے دے نوی موسیٰ علیہ السلام اے اللہ او خیمات ازان رتاوینم اللہ ورطوی لن ترانی نشلی دے ما ولیکن نظر للجبل لیکن اگر دے غرطا او دے توی جبل زبیر فانستقر مکانہو کچر دے پاتش پخپل زیوان دیکھ ٹکاو فصوف ترانی نتو ماو گوری فلما تجلى رب للجبل ہر کرے چ خالقڑا پروردگار خپل تجلی غرتا جالو دکن وی گردورے زریدا وخر موسی صائقا ارتاوش موسی علیہ السلام پزمکہ بیوشا فلما فات هشراغ قال سبحانك الله پاک والے تعالی تبت الیک ما تا طرف رجوع کړه ما فی غواړم وانا اول مؤمنین ازد اول د مؤمنانو نیم دو خبرې یو دا چې هر نبی په امت کې ټول مخکې مؤمن وي یا انا اول مؤمنین اول د ایمان راوړونکو نه ما په دې خبره چې تا په دې دنیا کې څوک نشلی دی قال ابن عباس ارنی اعطنی او خیمات ینرا کمالا نور اسان د مخکې دا بس دا سړی راغی دینو فنخاس دی ښا فنخاس او دا یو خاص یهودیو او دی بل زبان او فنخاس راغی یو سړی د یهودیانو نه نبی علیہ السلام څخه اصل مسله دا وا چې دی اوی رسول روان دا چې والذی اصطفى موسی علی البشر قسم کوي والذی اصطفى موسی علی البشر زما د قسم په غزاد چې الله موسی علیہ السلام په ټول بشر غوړه کړی دی
انو یا صحابي ورته او محمد صلی الله علیه وسلم په ټول بشر خو محمد علیه السلام غوړه دی نو په دغه باندې غوي چې نه موسی علی البشر نو فلتمل انصاری وجهه انصاری راوچت شو او د دې فنحاس مخو یو سپېړه ور راواچولا دلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عذر پیش او دلته انصاری د اخلاص خبره ده زموږ حاشیه ذکر کړی چې ابي بکر ابن ابي دنیا ای ذکر کړی چې دا ظارف چکم لاتم صدیق اکبر وی اگر روایت ضعیف دی او حقیقت او غرواله د روایت بخاری لره دی په دې واقع کې لاتم انصاری صحابي دی په خپل وی ان رجل من الصحابه راغی یو سید یهودیان نبی علیہ السلام ته وقد لوتما وجو پتا سه حال کې چواله شو مخدری په سپېړه یا محمدو د قاضی شمس الدین نقطه ډیر ناشنا ده په پورا ذخیره حدیث کې وہ ساری عمر میں حدیث کو پڑھاتا گیا ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ یا محمد په حدیث کې د صحابي د خلین نه دراغله او کراغله دي نو یا منافق دي یا هغه دي چې جدید مسلمان دي لا آدابنا بے خبره ده نظم ما په مشکات کې طالبانو ته ما د قاضي شیخ د دې قاعده ز خلاصه ویما چې یا محمد هغه چاوي چې یا نو مسلمو یا نه مسلمو نو په معنا د نیوی سره او نه په معنا د ادب سره نو چرته صحابین به یا محمد نه اوري دا یا محمد اویل دي يهودي او منافق ویل دي وګور یا محمد ٹھیک شو کنه ان رجل من اصحابك او طالب استاد طالباننا من الانصار چې د انصاریانو نو لا تم فی وجهی سپیرا چولا په مخزمه قال حضرت ادعوه اغیت आवाज کو بلا فداو را وختش قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انصاری ته لما لتم توجه ولدی په مخواتا قال یا رسول الله انی مررت بالیهودی ذات تیرے دم په خواږ حدودی فسمیت ما جنوارذ یقول وی والذی اصطفى موسی علی البشر تاسو پوهیږئ په دې خبره باندې قسم می دی پاګه تاسو اصطفى موسی علی البشر چې ورکه د موسی علی السلام په خلق باندې فقلت ما ارتوا علی محمد یعنی ته چې په بشر باندې خو محمد علی السلام خو بشر دی نو په بشر په محمد هم غوړه کړ دې مضمون ثابت شو چې د صحابي مسلک دا انصاری چې نبی بشر دی فاقدتنی غضبه راغه ماته په غصه کې غصه رااله فولتم تو ما یو سپېړو تر صد کړه ایک تماچا مارا شیخ په ترجمه کې وی تماچا مارا مونږ به چې دا تماچا ده ا بیا رسوم د پاتې تماچا دي تم وای دا سپېړ تم وای شیخ وی تماچا رصد کیا موږ ته څه خبر چې تماچا څه ده وای بیا وسو پوښو کنه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تخيروني من بين الانبیاء زما غروال مصابت په من انبیاء علیهم السلام لا تخيروني فإن الناس يسعقون يوم القيامه خلق بوشکی فرض قیامت فاكون اول من يفيق ذب اول دغه چانا چې دغه نو بوشي ختميږي قال فرمایا حضرت سے فیضا نبی موسی زبنا صاحب وګور موسی علیہ السلام اخذ بقائمه چې دی بنیون کې یوستن من قوائم العرش دستنو دارشنا فلا دیزنیم خبر افاق قبلی ادینا بیوشی ختم شوا مانا مخی ام جوزیا بساقت توری یا دل بدلا ورکرشوی دا پزی دا بیوشی دا تور دنیا کې بیوشی شونو دلتا دیب تغا صفات شوی دی لہذا زمان لا تخیرونی مسئلہ شوا اوس په دې باندې سوال دی چې پیغمبر علی السلام خو په ټول باندې غوړه دی نو بیا څنګه وی لا تخیرونی دا ابن کثیر خو جوابونه ورکړي فاشم ذکر کړی یو معنا دا چې لا تخیرونی زما غوړواله م ذکر کوي په بل چا باندې په داسې طریقې سره چې بل تنقیز شي ورسره قلم ګرځوم دې څنګه نه دا خیال ورته
لا تخیرونی ما زما اختیار یې ما مغوره کوي تمرا چې د بل مرګري پکې تحقیر وشي دا ٹھیک شو یا ما لا تخیرونی ما زما فضیلت مخ کار کوي په داسې طریقې چې هغه سبب د نزاع وګرځي جګړه باندې یا مانش ولا تخیرونی علی الانبیاء معنا الک اختیار او غوړه کول د یو نبی په حق تاسو کې نه دی بلکې دا کار د الله دی الله چې چا فضیلت بیان کړ دین هغه وای یا لا تحیرونی چې تنقیس راشي یا لا تحیرونی چې سبب د نزاع راشي جی بس من او سلوا منګه مخکې په بقره کې ویل دي من او سلوا ښا حلوا او مرض تیتران او د دې غوخه ډېر مزیدار وي خصوصا په یخ کې ډېر کوي مګه دا الکماءۃ کما پین ګچای مګو ته ګچای وایو کنه تاسو ته ګچای خریړې نه ده ګچای پیژنه تاسو د سواتي کنه تاسو وطن کې پکار دي نختر شته بیا خو خامغه د نختر او د ویخ کې خدای پاک پیدا کړی کوسه خاطر کې خطر کنه خوشي ها هغه خوشي باندې شو ها سوخایته کې هغه ګچوي هغه تمن وي او من زکه دې مواشي ذکر کړی چې الله 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 بغیر د اسباب زاریون الله پیدا کړي او چې وارو د اسمان کو ګړګړ چې موږ به ولې ګچې زما او دا ګوډي خوږی وي په پيو کې خلک پخې او انتهایی طاقت ور وي سبحان الله تم جانتے ہو نا تم کیا کہتے ہو اسے گوبسیلو خاجی اچھی چیزیں الکمات من المن دا گچے دا من دی لکا پشکمن نن دی پشان دا من دی وما هو شفاء للعين او جغیب او بچی دی نو دا شفاء د سترګو دا سبحان الله بعض علماء په اختلاط ته غیر سره علاج دی ایا بذات خود چاغه وبوي لیکن هغه چې تجربه سره دا چې ټوله په پکې نه جوړ کې څه نو د نس جوړ نشي جی جی دا دو استادان شو کنه ها قالا شو ها بس كانت بين ابي بکر و عمر محاوره دا ابو بکر و عمر په مابین کې محاوره رااله محاوره معنی مکالمه رااله په پښتو کې خبره اړول رااله یو بسره خبره واړولې بس پښتو معنی شو فاغضب ابو بکر عمر نو غصه ابو بکر عمر لرا ابو بکر سے داس خبرو چې عمر سے پکې غصه شو فانصرف عمر عنه مغضبا دا چې یو بل مره ته لاس چول سبحان الله روان شو عمر صاحب په داسې حال کې غصه کړی شوی هغه خبره اړولې د چې غصه کوي بای زمړ خپل کار ته درلاړ اوس ابو بکر سے به عمر ودرېګا اے عمر ودرېګا اے معافی ته نه غواړم را ودرېګا معافی ته نه غواړم ودرېګا په دې داسې نشو د مخکې عمر سے د رسول تکبر سے چې دې لاړ چې ورنږدې شو د مخکې ورته مارو دب ورته کډو خو حضرت صدیق چراغ جماعت ته ډیر غصه کیو خفاو نبی علیہ السلام یې سړی جنگ کړی دی سبحان الله ازي که عمر سے عمر آئے نبی علیہ السلام سری ویجی ما دې سړی سره لږ زیاته کړو خو ماته معافي وخته دې مال معافي نه درا کړې ما پس منډي ولې دې مال معافي نه درا کړې
نبی علیہ السلام عمر دا سره مخفه کوي او دې خوشاله کوي تاسو خبرې دې څوک دې کله چې ما د رسالت اعلان وکړ تاسو ټول زما تکذیب کو دې تصدیق کو دې احسان مزه چرته یې روغه سبحان الله فاغضب ابو بکر عمر فانصرف عمر وانه مغضبا فاتبعوا ابو بکر ورپسې ابو بکر يسأله چې تاسو مطالبه کولتنا ان يستغفر له چې معاف کې دی لرا فلم يفعل داسونک حتى اغلق بابو في وجهه تدې چې دروازه بند کړ دې ته مخامخ في وجهه مخامخ دې ورته دې قرآن دې ور کېو دې ور بند چې دا نه رانشي فاقبل ابو بکر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر لا نبی علیہ السلام څخه فقال ابو الدرداء ونحن عنده من نبی علیہ السلام سره ناسو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم هذا فقد غامر هر چې تاسو دا مرګره را روان دي دی جنگ کړي دي یعنی خفه دي کنه سو جنگ کړي سره دا سرکار چې جنگ کړي دي اگر چې بل مانورس بخاری ذکر کوي چې غامر سابقه بالخير تاسو ټول کې مسابقت په خیر کړي دي خو دې کې دا غامر په ماندي جنگ مناسب ده قال دی وی وانا دم عمرو پیغمان شو عمر صاحب علاما کان منه پار اغسی چې د الله طرف د عمر نو اسو نه معاف کول د ابو بکر دې ما معاف کوي نه معاف کو فاقبل حتا راي حتا سلم چې نبی پاک باندې سلام وې وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر او نبی علیہ السلام ته پورا بیان وکړ قال ابو الدرداء وغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام غصه شو وجعل ابو بکر شروع ابو بکر یقول وی نبی علیہ السلام ته والله یا رسول الله لا انا كنت ازلم عمر باندې مغه سکیگا زم هغه کس ما زیاته کړی دی الله اکبر یا نبی علیہ السلام غصه شو عمر ته نبی علیہ السلام صدیق اکبر جن ما غصه کړی دی زیاته زما دی زیاته زما دی زیاته زما دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل انتم تارکوا لی صاحبی من حال انتم آیت تاسو پری خودن کی مال رزما مرګره همان استفهام ده آیا نه پرېږه ده تاسو ما ته زما مرګره یې زما مرګره لحاظ نه کوي حال انتم تارکو لی صاحبی آیت تاسو پری خودن کی مال رزما مرګره انی قلت یا ایها الناس ما اعلان کړو چې خلق انی رسول الله الیکم جميعا فقلتم كذبت تاسو ویلو چې تدروغ وای وقال ابو بکر صدقت او دی ویلو چې ترشتیا وای قال ابو عبد الله غامر سابق بالخير یوم انداز چې غامر په مانده سبقت ال الخير دی تو تاسو ټولو کې دې خیر ته مخ راغله دي سبحان الله ایمان تا قربان اسلام دي بس حضرت موسی علیہ السلام بیهوش ارتاو شو په دې کې روایت ابو سعید خدری هم دي او په دې کې روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دي مخکې دا مخکې حطه یومانا وقولوا حطه بس تکرار دي باب دې په بیان د تفسیر د حطه الله ورته ویلو چې قولوا حطه چلو قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب السجدا وقولوا حدوة نقول لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا يذهبون على اصفارهم وقالوا فبدلوا دی بدل که فدخلوا لارل یذهفون چې خرپوس کول علی استاهیهم پکوناټو خپلو وقال دوی چې حبتن فی شارتن حتتن پدې حبتن فی شارتن دانی د غنمو پکار دی په وګو کې جی بس آیت کې تعلیم د اخلاق فاضلانه و ده خذل عفو واخلت عادت د درگذره د خلقنا وامر بالعرف امر کو خلق تعالی نه کوي واذ عن الجاهلین مخوار او د جاهلانو نه العرف المعروف عرف چې معروف نه کیته وي یعنی خ افعال خ کارونه قربان ده تعالی
قدم عيينة بن حسن بن حذيفة فنزل على أخيه حر بن بس ګورا اخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة نمانه پلار زوی دوار آبادل شو عبد الله او یو روایت کې اخبرني عبید الله ابن عبد الله دا زوی به مصغر شي عبید الله ابن عبد الله بشي اوس قاعده دا توجه کوخه عمر سے مزاج خی چې عمر سے آل شورا چوا نو پای کې به هغه خلقو چې کوم په قران باندې ماهرو چاغه بوډاګانو چاغه ځوانانو حر ابن قیس وی چې موږ ملاړو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه نو موږ ورته وی چې دا عمر سے استادیر لحاظ کی موږ له لګ د ملاقات وخرات ٹھیک شو نو موږ چې لاړو نو اوینا چې له اوینا هغه صدیق عمر سے ورتوي چې نه خو دې را سره انصاف وکړه نه دې را ته غنیمت کې څه سره کړ بس حضرت عمر سے غطا ته پتو مزاج غصه شو چې غصه شو ابن عباس وی یا حر ابن قیس وی ما ورته جی قران کې راغل دي بسر راغل دي خذ العفو وامر بالعرف وارجن الجاهلين او دا چې کوم دی کنه او ینا دی جاهل دی بس حضرت عمر سے پدې اوتره دا بس اسنه عمر او د عمر مزاج دا چې کان وقافا علی القران کله چې د قران آیت ورته ملاو شو ورسېدا دې په دغه ځای ودرېد یعنی په غیبه باندې به عمل کول او هر شی چې هغه به په دې پرې خو دا لوی شخصیت ورته دې کنه اوس به دا زوجي کته جنگ کې ذاته فضیلہ او هغه تبرګ دي اول دوه درې حکم بیا په ګور ورته آیت ما ته معلوم نه وای قادم عینه ابن حسن ابن حذیفه راغ عینه زید حسن فنظر علی ابن اخیه او تراغه ملمش ابن اخی ورثه الحر ابن قیس دا حر ابن قیس یو د عینه ابن حسن وراره دي وکانه من النفر الذين او دا حر ابن قیس دا طالبانو نو یدنیهم عمر چې عمر ځان ته دي نږدې کوله وکان القراء اصحاب مجالس عمر او دا قاریان علما چو دا خوندان د مجلس عمرو یعنی د جهاد د حکومت لوی عہدیدارانو ومشاورته ور آل شورا مشورې والو مقننین مجلس عاملو کوهولن کانو او شبانا کی بډاګانو دوی کې ځوانانو فقال عینه ابن اخي عینه چکم دے خپل رارته هرتوي یا ابن اخي ایرور لك وجن عند هذا الامير ستا خو ډیر لوی مخ دے دی بادشاہ څخه وجن مخ دے مقام دے ستا فوالله پدې شو کنه فاستاذن لي عليه اجازه غواړم مال را پدې باندې فقال دي حروي ساستاذن لك عليه زت اجازه بغوالم تعالی را پدی عمر وقت ملاقات بغوالم قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة اذن وقت حر د عيينة دی پارا فاذن له عمر اجازه ورک را دشي فلما دخل عليه چې داخل شو نو قال دې سړی عيينة وی هی لکه موږ هي راغی ځکه هی او دای کلمه د تهدید ده ینده بیا دا به لفظ ده اگر ته فلارزی استاد ته هي ودرې کله دا بیا دې استاد جی شیخ صاحب بیا ملاټی خبره وزمو یو استاد آی د شاتن आवाज منه ده لکه استاد مخکران ته استاد جی له ګدرې گئی دا څه منه دا بیا دې ایو قبل شاتن आवाज ده کنه په جنازو کې چې تتلیه هغه چې وي صفونه چې برابر شي نو شان आवाज وکړي بیا وځګنه هر یو ځل دغه سینو بس ازم زه خدا سے خیال کوم ځکه هغه غم وخت دي
وزما د خپل به اختیار او ته خبره چې شان आवाज کې ما بیا خو باندې سماتې نو आवाज وکړم شان आवाज بیا خو باندې سماتې په خپل आवाज وکړم نو ځکه ډیر خیال ساتي چې زه يم کنه هغه سبونه چې برابر شنه بیا आवाज وکړي خو شان لفظ نه وای دوی بیا شان आवाज وکړي شان आवाज خنه ده ها خاجي نهي کلمه د تعدید بیا د بي غونه ده یا ابن الخطاب ہے ابن خطابه پښتو باندې ہے ابن خطابه فوالله ما توتين الجزل قسم دې پلا چې نرا کې تم ته سمال ده فیدی ډیر مال نرا کې څه کافی شافی نرا کې ولا تحكم بيننا بالعدل او فیصله نه کوي زموږ په منځ کې په انصاف فغضب عمر غصه حتا هم یوقع بی تدې چې اراده وکړه چې حمله وکړي په دی باندې یو سپېړ رصد کی ورته فقال الحريام المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه حروي اي المؤمنين الله خپل نبی ته وی خذ العفو وامر بالعرف وارض الجاهلين وان هذا من الجاهلين دینا په دی والله ما جاوزها عمر قسم می دی په خوده چې تجاوزونک یعنی سمانا مخکیوالونک عمر پس اوریدو د دې آیتنا یعنی بیا اس غصه مسنوا حين صلا وكان وقافا عند كتاب الله او د الله په کتاب باندې وقاف د وقوف نه ادریدون کې اے عامل عمل کوونکی قربان ما انزل الله الا في اخلاق الناس نظر علیکل الله دا آیت مگر لپاره د بیانولو د عادات د خلقو اخلاق د خلقنا عادت ته وي وقال عبد الله بن براد حدثنا ابو اسامه قال شاق بن نبي عن عبد الله بن زبير قال امر الله نبيه الله خپل نبی ته حکم کړ دي ان ياخذ العفو چې وادخلي عادت درگذره من اخلاق الناس عادات د خلقنا او كما قال سکت شو ما یا دال فازو یا دې ته موافقو معنا د خلق د عادتونو درگذر کوا کم عادتونه چې کله ناموافق عادتونه وي نو معاف کا اوسا درگذر وکړه سره مخکې ده